بسم الله الرحمن الرحیم د شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب او ساقی جان په حواله سره په میډیا باندې چې د کوم حل چل جوړ دی په باره چې یو درمیانه لار موږ اختیارو خو ایغه مخکې تاسو دا وګورو چې دا منبر خلک چوي د په باره چې اینا سنتا اے د سپیو د خنزیر عمر مختنی ولده ساقی جان باندې نومېږي قسم دې مخې وګوره د هغه د خنزیر او د هغه په مخ کې فرق نشته لعین انسان دی او رذیل انسان دی خبيث دی او دوست دی په پښتونخوا کې په ټول منبر باندې د ساقی جان خبره وشوه اوله خبر خدا ده چې دا کوم بیان زکه دا بطور اصلاح کوم چې دا سني چې د فتوو والو انبار په ما باندې ولګي موږ هیڅ کله مقصد دا نه ده چې نیکو خلکو باندې خلک ته پسې ژغېږي موږ د بدن غنو یا د دوه حد کول موږ جایز غنو الله دې داسې نه وکړي چې د کومې خبرې د کړي دي یو سوال کړای دا اگر کا انداز د شنه د اختیار کړای اخو ټول مزمت وسه خبره دا ده چې دا کوم د ساقی جان خلاف منبر چې څه استعمال دلته موږ نه یو څو غلطیګانې وسله اب موږ کوشش کوو چې موږ جان په پوهیږو د قرآن پاک آیات او د پیغمبر علیه السلام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د طرز عمل په حواله سره اوله خبر دا ده چې دته په منبر باندې خلکو داسې الفاظ استعمال کړل چې هیڅ شی ور پرې نشله شکنجلې داسې بد رد رنګه دي دا وغیره وغیره اوس الله تعالی چې فرمایي قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم چې غیر مسلمو ته تاسې بد رد ما وایو کني دوه به الله تعالی ته بد رد وایي په جهل چې بیا وایي چې پته به نه ورته لګېږي چې زه به څه وایم د کیسه دوره غټه نه وه د غټه موږ کړه سره آلریډي به دې ریاکشن میلاو کېږي نو چې ریاکشن میلاو کېږي آ به چا پسې غږېږي منبر پسې آ به د عالم پسې غږېږي آ به د پګړۍ والے پسې غږېږي خامخا جواب خو به دو ورکوي نو تاسې رښتیا ووایو دا تاسې دا وګاټه ډېر که د دغه جواب له وجې نه تاسې د شعائر اسلام پسې خلکو غږولو ته یوه موقع ورکړه زه خو وایم چې د دوه منۍ خبر د موقع مو ورکړه بله خبر دا ده چې تاسې ټولو ته دې واقعي پته ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته بد رد ویله پیغمبر علیه السلام هلته موجود و چې کله پیغمبر علیه السلام هلته موجود و بد رد یې ورته ویله بیا پیغمبر علیه السلام داسې غلی غلی خندا غوندې مخ و خو چې کله ابوبکر صدیق صاحب جواب ورک پیغمبر علیه السلام مخ بد ونیوای ابوبکر صدیق صاحب په پوه څه ورته ویله چې خو ما جواب ورکړو ما ته بد رد ویله پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل چې مخ چې تا لوري نه فرشتې جواب ورکاو او تا چې خپله جواب ورکړه فرشته اوس غلی سله مقصد دا ده شیخ صاحب دا بل یو عالم ده که تاسې وایو چې له سره د چوک ګوتې نه ورچېږئ بیا به موږ سیرت سره څه کوو پیغمبر علیه السلام باندې خو ډېر تکلیفان تېر دي صحابو باندې ډېر تکلیفان تېر دي چې د موږ چا په مذهب هغه جنازه له کوم چې وتلی جیل نه ده وتلی امام احمد بن حنبل په کوړو باندې جیل چې ونه وایه دا خو صحیح ده بد رد ویلي دي لا الفاظ کړي دي استعمال کړي بله روج به دی نه سخره د عملي که موږ دغسې عمل و ما دا ویډیو جوړولو مقصد د منبر خلکو ته دا درخواست ده چې ها تاسې د چا دفاع کوو حد کراس کوو ما دا خبرې تاسې یو نارمل ویډیو جوړوای سله جمعې په ورځ جمعې بیانو چې دا خلک په څه وایي چې یاره دا خو فلان کې خان ته داسې ویلی سي چې سپي غوندې رنګه دی ده یا خنزیر غوندې رنګه دی ده او که مسلمان نه وغیره وغیره نو هغه یو متل ده که نه پښتنو چې ته ما ته په قاعدې خیزې زه په سپارې تر خیزم نو مقصد دا ده چې داسې نه کنه چې دفاع کولو له وجې نه جواب ورکولو له وجې نه زه دین پسې غږولو ته لاره واره کړم نو سړی دی د منبر سړی دی د پیغمبر علیه السلام ول چې د کوم جای ده دا د سړی ډېر پازیټیو استعمالوي الفاظو سره د ډېر خیال کوي که یو عام سړي سره یو عالم سړی جان په غږېدا چې برابري بلکې هغه لوري ورناړېږي
خو بیا خو کیسه ډېره داسې مطلب د چې خوندوره نه ده. الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. دا خبرې ما به طور اصلاح وکړلې، چا باندې رد نه ده، چا دفاع نه ده مقصود، صرف او صرف چې الله تعالی کومه خبر کړې وه موږ وکړله. الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. جزاکم الله.